بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الکفاءات. جدی فصل کې د کفاءت بیان کی باب شروع کې مونږ ویلیو اولیاء او د اکفاء بیان کی دواړه تر اوسه د اولیاء بیان وشو، اوس د اکفاء بیان راته کوي. کف خپل معنی برابری د لغت کې او اصطلاح کې خاون چې دی کنه دا په اسلام کې نسب کې دغه شان صنعت کې دغه شان حریت او غیره کې د خاون برابر د ښځې برابرېدل دې ته ویل کېږي کفوا. په مسله باندې پوه شولئ؟ راځئ نورې خبرې کوو ورسره. اوله مسله صاحب د قدرې بیانه کړې چې نکاح کې کفاءت معتبر دی. چې کله خاوند د ښځې کف ونه وه مخکې مسله کړې وه او نکاح یې ورسره د اولیاو د اجازت نه غیر کړې وه، نو دا نکاح د سره کېږي نه مفتابه رایې دا ده. نه پته ولګېدله کف په شریعت کې معتبره ده. ورته وګورئ. فصل فی الکفاءات. الکفاءة فی النکاح معتبرة. کفاءت په نکاح کې معتبر دی. دلیل قال علیه الصلاة والسلام فرمائی الا خبردار لا یزوج النساء الا الاولیاء. د ښځو نکاح به نه کوي څوک به کوي؟ اولیاء به کوي. دا مقصود زمنګ نه دی. ورپسې ولا یزوجن الا من الاکفاء. او د ښځو نکاح به نه کېږي مګر چا کې؟ کفه کې. مولوي صاحب که څوک راضي شي یوه زنانه چې دا خاوند زما کف ونه ده او زه ورسره نکاح کوم اولیاء یم راضي، بس صحیح ده، څه خبره خو نشته. خو چونکې کله چې دا خاوند د ښځې کف ونه وي نو دغه نکاح هم ته ورباندې کامیابه نه وي. نو تا اعتراض به نه کوئ چې تاسو وایي چې خلک ټول برابر دي. اسلام دا تقاضا کوي اوس پکې وایي دا سړی د دغه جنۍ کف دی او نه دی، دی برابر دی او نه دی. دا خو تاسو فرق کوئ خلکو کې، دا خو ټیک نه ده. بھئی منګه په احکام منګه په حقوق کې فرق نه کوو، حق د ټولو برابر دی. خو چونکې دغه نکاح کامیاب نه نو دا مسلمانان د ضرر نه بچ کولو دپاره ورته موږ مشوره دا ده چې جنۍ د هلک د کف ونه دی نکاح ورسره مه کوه. او که هغه یې نه مني او وایي چې زه دا حق خپل پرېږدم نو بس ټیک ده که نه، څه خبره خو بیا نشته. ته وګورئ. بله وجه انتظام د مصلحتونو په نکاح کې دا هله کېږي چې د هلک د جنۍ کف کېږي. کم کف یې نه وي نو بیا مصلحت د نکاح نه حاصلېږي، معنی نکاح کامیابه نه وي. ولأن انتظام المصالح او ځکه انتظام د نکاح د مصلحتونو بین المتکافیین عادتا دا عادتا د متکافیینو ترمنځ چې کله دواړه خاندانی برابري به صحیح. لأن الشریفته ځکه یوه شریفه جنۍ چې ده که نه دا ښه نه ګڼي چې دا د فراش جوړ شي د یو رزیل سړي دپاره. فراش تعریف واورئ اوس نه. فراش چاته ویلی کېږي؟ بلکې مخکې هم کړی مو. یوه ښځه په داسې انداز معنی کېدل چې کله هم د هغې بچی کېږي دغه بچی چې چاته منسوب کېږي نو د هغه دا فراش شو بغیر د دعوې نه. لأن الشریفته ځکه یوه شریفه ښځه تأبا دا انکار کوي نه مني ان تکونه مستفرشتن چې دا د فراش جوړ شي. مستفرشتن فراش چې جوړ شي للخسیس سړي دپاره نو فلا بد من اعتبارها. دی وجه نه موږ وایو اعتبار فراش لره دا معتبر ورکول پکار دي. بخلاف جانبها ها دا صرف د سړي د طرفه وایو ها چې دا به کف وي د ښځې پاتې شوله کف وه د ښځې د طرفه چې ښځه د یو کمزوري خاندان نه وي او سړی د غټ خاندان نه بره به ګورئ نه دا ضروري نه ده. ځکه سړي ښځه هسې د سړي فراشي سړي ته څملي نه که هغه غټ که هغه د سړي نه کمزوري خاندان هم څه باک نه کوي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ بخلاف جانبها لأن الزوج چې دی مستفرشون دا خو ښځه فراش جوړوي. فلا تغیده نو دا نه غوسه کوي خاوند لره دناءة الفراش هغه کمزوروالی د فراش کې فراش کمزوري هم څه باک نه کوي. نو تاسو د عرف کې پته له مخکې نه تجربه هم ده چې ښځه د غټ خاندان نه یو هلک کمزوري خاندان والی بې نکاح که ناکام وي او که هلک د غټ خاندان نه که جنۍ هر څومره کمزوري خاندان نه هغه ورساسې هم بې راځي بیا ښه مزېداره ژوند تېرېږي. مخکې
وإذا زوجت المرأة نفسها من كف فللأولياء أن يفرقوا بينهما من غير كف ديك كف دي لك غیر سندی لیکلی ترا کړه پین ولې سم مسله دا مخکې شوی و ایوی جنۍ اگر چې بالغ جنۍ دا هغه بغیر کفو کې د اولیاء د اجازت نه غیر نکاح وکړه نو مشهور روایت ده چې دا نکاح د اولیاء په اجازت موقوفه خو صحیح دا چې دا نکاح سره شوی نه ده وإذا زوجت المرأة کله چې نکاح وکړي خزا نفسها د ځان من غیر کفن بغیر د کفنا فللأولیاء اولیاء ته دا حق شته أن يفرقوا بينهما يعني نکاح شوی د خودی او تفریقه راوستل شي اعتراض الګره تفریقه اولیاء څنګه راولدي کی خو دغه خوون ته ضرر ده کنه جواب د دین زیات ضرر خاندان ته ده او په ضرر کې من قاعده ویلې د غني قاعده دي غني لکه 25 ماده ده يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وړو کې ضرر چې خاص ضرر دا به برداشت کو د دې لپاره چې غټ ضرر لري کو د دې نکاح ماته کو خو چې غټ ضرر لري شي غلط خلق خاندان کې ردن نه شي را منسوب نشي نه راسي همدغه شان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف دا 26 نمبر ماده ده همدغه شان ده همدغه شان 27 اذا تعارض مفسدتان روعيه اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما دو ضرر مخ ترال وړو کې خپل کا او دا غټ لري کا او دغه شان 28 نمبر یختار اهون الشرین دو شر چې مخ تراشي کنه چې کوم وړو کې شریعه بغوره کو د غټ بلری کو دلته واوره دفعن دې لپاره چې موږ دفع وکړو د ضرر عام عاری لیکل دي لضرر العار دي کنه ان انفسهم دې لپاره چې د بوشي ادا شرم والا ضرر د دیو د نفسونو نه ال شي ثم الكفاءه والسوال دا دې چې موږ ومنله چې کفاءت شریعت کې معتبر دی د سړی د طرفه خزي سبب برابر وي نه دا چې خامخا خزي د سړی سره برابرې دا هم ومنله خو دغه مسله دا راته اوس بیان کوم شینو کې برابرې د خاون خزي سره ضروری دی نو غند شین یو را تشماري خوښ شي وتا یو پکې نسب دی خاندان د سړی چې دی دا به کمزور نه وي د خاندان د خزینه وګورئ ثم الکفاءت چې ته تبر فی النسب کې معتبر دی وجه وي خلق په نسب باندې فخر کوي کنه لانه يقو به التفاخر ځکه واقعي کیږي بنسب سره فخرونه اوس پوره تفصیل کوي الکه قریش چې دي کنه قریش د خپل منځ کې بس کفه ده د دې کې خاندان او کمزور خاندان د اعتبار نشته ټول یو بل سره کفه ده او باقی عرب یو بل سره کفه ده هغه کې به خو بد نشته ها قریش دا اعلی دي د باقی عربونه باقی عرب ولا سړی سره د قریش جنې نکاح کوي دای کفه نه ده وګورئ فقریش قریش شری بعضهم بعضی بدیو کې اکفا کفی د بعضو د بارا او نور عرب بعضی بدیو کې کفی د بعضو نور د بارا اصل بدی کې والاصل فيه دلیل بدی کې قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی فرمایي قریش بعضهم اکفا لبعض قریش بعضی بدیو کې کفه د بعضو بطن ببطن اغا قبیله په قبیله بطن بیان رسو کا بطن یو غټه قبیله هغه چې لګلان دلال شي کنه لکه موږ صافي او قومي به باغی کې لاندې قومونه دي د سیدی کنار ځای کې دسی ناغه به بطنی والعرب عرب چې بعضهم دا بعضی بدی کې کفې د بعضو لپاره قبیله بقبیله یو قبیله د بل کفه ده والموالي او عجم چې موږ عجمي دا بعضی بدی کې کفه د بعضی موږ بس دا مومن دی او دا باجوړین دی او دا بخورین دي کې دا شنه ټول دی بل کفې دي برابر دي خاندانی لحاظ سره برابر دي کا رجل برجل بعضهم اکفاون لبعض بعضی کفې د بعضو دي سړی بسړی مطلب یو سړی بل سړی سره بالکل برابر دي ولا يعتبر التفاضل راضي اوس دا وچړو قبيله چاته وي ولې چې قبيله دا غټي او اچھا جی اول شعب دے شعب څنګه رغایات کی شعبا وقبائل لتعارفوا شعب غټي به ورپسې چې په شعب کې قبيلي به د قبيلي دلاندې عماري قبيله کې به عماري
عماری کې به بطنونه وي او به بطن کې فخذ وي او فخذ کې به فصیله وي ټولو کې شعب غټ دی نو لاندې لیکلي یجمع القبیله او قبیله چې د عماری ته جمع کوي ورسېدلې په دغه اعتبار سره ویلو ښه مخکې راځي ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش دا خبره مخکې کړې وه قریش خاندانی لحاظ سره بعضو کې اوچت نه دي بس برابر دي تفاضل نشته اعتبار نشته تفاضل لره مابین د قریشو کې لما روینا منګ ویل حدیث کې چې دا ټول یو بل سره برابر دي ها ګوره که په بل اعتبار سره یو د بل اوچت شي بیله مسله ده خاندانی لحاظ سره نسب لحاظ سره څه دي یو شان دي امام محمد رحم الله فرمایي قریشو کې هغه خلک چې کوم د خلافت ولا خاندان دي هغه به اعلی دي د نور قریشونه نو د هغه جنۍ دا د نور قریش ولکه کفانه دي اوري وان محمد امام محمد رحم الله نے روایت دي الا يكون نسبا مشهورا مگر دا کې مشهور نسب وي لکه اهل بیت خلافت نو بيدا د نور قریشونه اعلی درجه ولده کانه قال گوی امام محمد دا خبره کړی دا تعظیم للخلافه دا د خلافت تعظیم کوي او تسکین للفتنه او دې لپاره چې فتنه په آرام کې شي څه مطلب کړه خلافت ولجنی دا عام قریش سره نکاحونه کې فتنه به جوړ شي یا یو مفتی او قاضي فیصله وکي چې کوفه د هغه ته فتنه جوړ شي ته موږ دومره کمزوري غني نور سره برابره مری سے پارب کی وقبیله د بنو باهله ورته وي دا کمزوري خلق دي دا د نور عربو خاندانی برابر نه دي ښا ولی وی دیوبا اډو کی قتل او بو کې به هټ کول او دغه چکناهټ به خړلو کمزوري خلکو خو علامه ابن حمام رحمه الله فتح القدیر کې بده مسله رد کړي چټول باهله بنو باهله دا سينوخه وته وګورئ وبنو باهله چری ليسوا باكفاء عامه العرب دا د عام عربو کفنه ده لانهم معروفون بالخصاصه واذا قديو بخصاصت کمزوري کې معروفو رزالت کې اما الموالي هر چې عجم دي منګ ټول عجمي ما تاسو ویل خاندانی لحاظ سره عجم ټول برابر دي څوک دانش ویلې زما خاندان د بل اوچت دي فمن کان د دې نکاح په باب کې دا اوسه برشته خاندان د چوچتي په بل باندې دا خو کې دي شي خود نکاح په باب کې چې د کوفي ادم کوفي کومه مسله من وایو هغه کې برابر دي پته نه لګي زما په خبره پوه شوي کنه څه مطلب عجم یو عجمی سړی دی او غریب سړی دی کمزوري خاندان والا دی بل مشهور خاندان والا دی دغه جنې د دې سړي سره نکاح وشوله او د اولیاء اجازت نو نو که نور څه وجه د کف نه ونه صرف د دې په وجه نشي واپس کولای رد کولای چې دا خاندان زمنګ نه کمزور دی تاسو پیږئ مخکې راشي هر چې موالدي فمن كان له ابوان ووري مريسه اوس مسله دا کنه فخر خلق بدیم کوي چې زما خاندان ټول مسلمانانو او ستیل نه ویني مسلمان شوی نو دا مسواوري دا دویم شو توجه جی د چا چې پلار او نکاح او ډر نکاح ټول مخکلال شه دا مسلمانانو نو دا اوس اعلی درجه والده د دې په مقابله کې یو کس داسې دی چې هغه صرف خپل مسلمان دی نو دا غي کفانه دی ای پلار مسلمان دی نکاح نو بهم کفانه دی ها کړي یو سړي پلار او نکاح دواړه مسلمانانو نو بل طرف ته پلار نکاح ټول مسلمانانو اوس به برابر شو کا پوهیږي لہذا دی یو سړي پلار او نکاح مسلمانان دي بل صرف پلار مسلمان دی نو به د اغي وکفنه دي د چا چې پلار او نکاح ټول مسلمان پتن لګي پوه شي کنه په وريو دا اما الموالي عجم چي دي فمن كان له ابواني د چا چې مور د چا چې پلار او نکاح دا په اسلام کې یا د دین مخ کې بس دا اکفا دي سمانا د چا چې نکاح د نکاح ټول برازه ټول مسلمانانو به هم دا دای کوفه دا نکاح پورې چلاړ یعنی دا کوفه د چا دا یعنی لمن له دا چا د بارا لمن دا چا د بارا کوفه دا له اباء فيه چاغه ډیر پلرونه نکونه دا په اسلام کې دای کوفه دا ومن اسلم بنفسه وورا څوک چې د خپل مسلمان شي او یای پلار مسلمان وي او دام مسلمان وي
نو دا هغه چا کفر نه ده چې د هغه پلار او نیکه دواړه مسلمانان وي ټول خاندان بر مسلمان ویلی مو کنه واوره ومن اسلم څوک چې اسلام راوړي د خپل او له اب واحد یا د صرف پلار په اسلام کې نو لا یکونو کفن دا کفن ده لمن دا هغه چا له ابوان فی الاسلام پوهیږي کنه به چې پلار او نیکه مسلمان کیو ولی سب د طرفین باندې زمانی نسب په نیکه تام کیږي ښا نسب بچا تام کیږي لکه تعارف د پاره د قاضي په مجلس کې دا وای گواهان به وای پلان کې د پلان کې زوی د پلان کې نوسه غزه پورې رسی کنه نوسه پورې تعارف غزه پورې دی لہذا د چپلار نیکه چې مسلمانانو بده شي شو لکه ټول مسلمانان دي او چې چا سره پلارو هغه به برابر نه دي لأن تماما نسب چې دی بالاب والجد وی ها امام ابو یوسف رحم الله رای دا توجه جی شسل بلاری مسلمانو بس دا سیده لکه نیکه اډر نیکه ټولی مسلمانان دي او دا کفم دا غچا دی چې بلارو نیکی مسلمانانی او ابو یوسف رحم الله الحق الواحده هغه یو ملحق کړي بالمثنى مثنى پورې سمانا صرف بلار چې مسلمان وي دا سیده لکه بلارو نیکه چې مسلمان وي کما هو مذهب دغه شان د مذهب په تعریف کې دی امام یوسف رحم الله وی گواهان چې د مدعی یا د مدعی بیان کې صرف دومره ویل پلان کې د پلان کې زیاده کافی ده پلاری چې بیان کو بس او طرفین څه وی نکبه مولا بیانې ومن اسلم بنفسه او چا چې خپل اسلام راوړي لا یکون کفن دا کفن د لمن دا غچا له اب واحد فی الاسلام چې دا خپل مسلمان یو پلاری مسلمانی دا کفن ده درجه کې دی اوچت ده نه پیږي په ځکه تفاخر فيما بين المواليد عجم او ترمنځ دا 50 سره اسلام سره منګه نیکه مسلمان او ته اوس مسلمان شوی یو بل باندې فخر کوي کنه خجی دا یو شو توجه دو شو مدوا یو نسب شو او دیم اسلام شو او دریم حریت دی توجه جی څوک دی برګوري برټول یو سړی د خپل آزاد دی رالندو خبره ښه او بل طرف ته بل چې هغه د خپل آزاد دی او پلاری آزاد دی نو دا څوک چې د خپل آزاد دی او پلاری غلامو دا دغه کوفونه ده ورسېده یو سړی د خپل آزاد دی پلاری آزادو بل سړی د خپل آزاد پلار نکه ټوله آزادو به کوفه ده ورسېدلې په وګورئ والکفاءة فی الحریة نذیرها دغه نظیر د کفاءت د فی الاسلام څنګه اسلام کې تیر شو مخ کې فی جميع ما ذکرنا پټولو کې دغه بشان دی ولی وې دا رقیت دا اثر د کفر د څنګه چې اسلام له اعتبار اسلام باندې خلک فخر کوي دغه شان په حریت کوي او څنګه چې کفر دا د ذلت شی دغه شان رقت د کفر اثر د دام د ذلت شی دی ذکرق دا اثر دو کفر دے او بدے کے معنی دا ذلت دا فیعتبر فی حکم الکفاعت لہذا حریت رقیت دی لبم اعتبار وی په حکم دا کفاعت کی حریت لرکا څو شو درې نسب اسلام حریت مخک راځي قال قدری مولا امام محمد فرمای او تعتبر ايضا رحمه الله فی الدین برو ګوري څلورم نمبر په دین کې کفاعت له اعتبار دی صاحب د هدايه فرمای دین خو تیر شو اسلام وې د دین نه مراد دیانت دی جی دینداری تقوا یو جنې متقیه جنې دا او بل الک هغه رذیل سړی دی کنه فاسق ادغه کفانه دی اگر چې خاندانی برابرۍ اگر چې دواړه مسلمانان دي کې برابر دي اگر چې دواړه آزاد دي کې برابر دي خودي شي کې تقوا کې نه دی برابر پوه شوي کنه به او ته وګورئ او ته تبر ایدن فی الدین دیانتی دیانت ځکه ویلو چې مسلمان نجینه چې د کافر سره د سره نکاح نه کیږي دا څنګه شو ویلې چې صرف اسلام کې یادو دین کې ما وهذا قول ابي حنيفه وابي يوسف هم دا مفتى به رايدا هو الصحيح لانه ذکر دیانت تقوا من اعلى المفاخر دا مفاخر دا خو د غټو فخرونو نه دا زما جینې چې دا او بزرګ دا استالک فاسق دی خلق بیار ور کوي کني ور کوي والمرأة تعير بفسق زوج او که یو جنې نیک جنې د فاسق سړي د بنیکا کې شول به خلک وای کنه استا غون خدا سي دې مړي فاسق دې نور جن کو سره رانی کې یودا کوي والمرأة خذ دا تعير دي تعار ملاويږي بفسق زوج باندې فوق ما برا اغار
تغیر بضاعت نسبه نسب په وجه د نسب د سپکوالی په وجه ضعیفوالی په وجه چې کوم هار ملاویږي هغه نه زیات ورته د خون په فسق ملاویږي نه رسې پی امام محمد رحم الله دې د اعتبار نه ور کوي وایي ځکه دا د آخرت د امور نه ده او مسله په دنیا په امور کې روانه ده وقال امام محمد فرمایي لا يعتبر دیانت له اعتبار نشته لانه ځکه دغه دین چې دین دیانت من امور الاخرت ده نو دنیوي احکام به نشو بنا کوله فلا تبتنا احکام الدنيا عليه نو نشي به بنا کېدل احکام د دنیا باغي فلا تبتني نه به بنا کیږي احکام د دنیا په دغه امر اخرت باندې امر څه پیږي کنه ها که یو سړی دا سره توجه جی چې هغه انتهي فاسق سړی دی خلک به څپېړو وي خلک ور پورې مسخري کوي بازار ته خلک روباسي نشي چرس پوډري اسکلی نشي داسې سړی کنه هر څو گزار ور کوي ماشومان ور پسې لوبې کوي دا وس چې دی کنه د یو خې خزي کوف نه دی ښه اوري الا اذا كان يصفح مگر دا چې چبېړې ور کولې شولې ويسخر منه مسخره ور پسې کېدله خلکو پسې خنداګانې کولې او يخرج الى الاسواق یا بازار ته وصل کېدل او سکرانه نشي په حالت کې ويلعب به الصبيان ور پورې لوبې کولې اوس دا یو خې خزي کوفونه دی لانه مستخف به ذکر د سپکاوي کیږي په دې فعل باندې په دې کارونو باندې تاسو پیږئ کنه قال د قدرت مولا فرمایي او تعتبر فی المال برو ګوري جی مال کې معتبر دی شماري نسب کې اسلام کې حریت کې دیانت کې پنځم مال کې مال څه مطلب توجه کې ولک په نفقه قادرو په مال په مہر ورکولو قادرو اوس دا د عامي جنۍ کغر څومره مالداري دغه کوف دی او که نفقه نشو ورکوله مہر ورکوله شو یعنی مہر نشو ورکوله نفقه ورکوله شو دا اوس د عامي مالداري جنۍ کوف نه دی ویږي کنه او ته وګورئ او هو ان يكون مالکا بالمال معنی چې د خاون مالک وي د مہر او د نفقه دواړو وهذا هو المعتبر في ظاهر الروايات ظاهر روایت کې هم دغه چې دغه دواړه مراد دي واوره نتیجه حتی ان من هغه څوک لا یملکهما چې هغه د دواړو مالک نو او لا یملک احدهما یا د یو مالک د بل نو لا یکون کفن دا کف د عامي جنۍ نه دی وجه څه مولوی صاحب مہر زکه یادو چې دا د شی د خزي د شی بدل دی خزه چې شی درکې بدل کې بڅور کې مہر ورکې څه ورکې دوسه مہر یو لأن المهر چې بدل البزع دا بدل د بزع د څه شو نزعي والا فلا بد من ايفائه لهذا دې کې وفا ضروری ده په دې معنی به قدرت وي دویم نفقه یاد کړه نفقه ځکه نفقه باندې دا ازدواج زندگی چې دا ولاړی کنه نفقه نشي ورکولې خزه 15 منټم نه تیری کونه کې به ګوت درکړي څه بدر نزي به ګرځا او کنه دغه سبتازه څه کومه وبالنفقه قوام الازدواج په دې معنی ازدواج قائم وي او ودوامه دوام پی ولې چې د مہر نه کم مہر مراد دی ولې چې مہر نه هغه مہر مراد دی څومره چې په الحال ورکول وی ټول نه یادو څومره چې په الحال ورکول حالا ورکول متعارف یو قیادو چې باغی قادر کغنیمو کغربوا خو چې حالا عرف کې دغه ورکول مقم ورکول شو بس دا کافی ده نه رسیبي مثلا عرف کې دا چې لزره په الحال ورکه انور کې یو لک مقرر شو کنه ام څه خبره نه ده لزله دی ورکه باقی کې ورنه کوم خیر ده رستو کوي ما والمراد بالمهر قدر ما هغه اندازه تعارف تاجیل او چې خلکو کې داغي خلکو کې متعارف دي تاجیل داغي خلکو متعارف کړي داغي تاجیل لئن ما وراء ذکر دینه کما خو یا خو به مؤجل دی عرفن اګه فی الحال نور کوي سبق نه کوي ولې سب امام یوسف رحم الله را ادا د توجه جبر ګوري وې نفقه معنی قدرت ضروری دی چې ورکولې شي پاتې شول مہر وایغه سبق نه کوي اومدا مفتابه رایله نو تعتبر بالمال ماندار چې نفقه ورکولې شي مہر کې خلق تساهل کوي عام طور باندې چې بلار دالک مہر ورکولې شي خلک وې الک ورکولې شي خو نفقه کې به څوک دې ته نه ګوري چې بلار نفقه ورکړي بلار خو همیشه نفقه نه ورکولې اما مہر به یو ځل ورکول کیږي عام طور بلار ورکړي نو
ونبي يوسف رحمه الله انه اعتبر القدرة دا اعتبار قدرت لور کوي په نفقه باندې نه مہر لرا لانه تجري المصاهله زکه نرمي دا جاری کیږي په مهورو کې او چپلار مہر ورکول شي خلک وي زی په قادر دي ويعد المرء او شمارل کیږي سړی قادره علی په مہر باندې بیساری ابي د بلار په مالداري او د پلار چې نفقه باندې قادر به څوک دانه وی چاله کوزي قادر دي نفقه بخبل ورکه فاما الكفاء تاسو پوه شولې ولې څه یو بل شی دی هغه ته ویل کیږي مالداري هغه ته څه وی معنا الګ چې دی کنه د په محرم قادر دی په نفقم قادر دی نو په مال کې کفاءت شو خو جنې ډیر مالدار ده د الګ نه دل اعتبار شته کنه شته ناراضي دغه بیان کوو ته وګورئ نو امام محمد د طرفینو بنسبه باندې دیلم اعتبار شته دیلم څه دی اورا فاما الكفاءة في الغناء فمعتبرة دیلم اعتبار دی فی قول ابي حنیفه ومحمد رحمه الله واورا کنه نتیجه ان الفائقه یو خزه هغه کامیاب د په مالداري کې غټ مالدار خاندان نه ده لا یکافیها کافی کفونه دي القادر على المهر والنفقه هغه الګ چې هغه صرف بنفقه او مہر قادر دي او نور غریب دي هغه دي کفونه دي دا څو کوئی طرفین وي او خلق په مالداري نو فخر کوي لان الناس يتفاخرون بالغناء بغنا باندې خلق فخر کوي او غریبي عار غني او يتعيرون او عار غني بفقر نرسي به عار غني خپل فقر وقال ابو يوسف امام ابو يوسف رحمه الله وي مړه دا مالداري چې د کنه دی له اعتبار نشته دا هننوي سباني ساری بیګالنی بیګالی وسار لنی دل اعتبار وای نشته دلتم چا دی امام صبر رحم الله په قول فتوا ور کړی دا وقال ابي يوسف رحم الله لا يعتبر لانه لا ثبات له مالداري لرا ثبات نوی غنا لرا اذا المال غاد ورايح مال چې دا سبا او بیګا شه دی سباوی او د شپې نه د شپې سال نه وتعتبر في الصنايع لک برو ګوري کم کبیات شو تر وسا نسب له اعتبار د کفات کې اسلام لا حریت لا دیانت لا مال لا غنا لا او وم صنعت لرا کاروبار د څنګه کاروبار دی چې منګه زرګرانی الګ ته تاسو څه کوي چې منګه جولاګانی منګه جی انګری منګه جی الوخي جوړې ته څه وي کلالانی نو کلاله وځي کینا د وسه نو دلم اعتبار شته نای شو دغه شان رنگ سازانی جی رنگونه کو نو دا د زرګر چې کوم دی د زرګری خاندان جنې کوفه دغه شان عرف کې کمزوري خاندان ولا نه دی ښا پوه شوي به وتعتبر في الصنايع اعتبار في الصنايع ولا مشتري دا د امام یوسف رحم الله او د امام محمد رحم الله قول له او د امام سونه بده کې دوه روایت یو دا د چې د اعتبار شته بلدار چې نشته او نبی حنیفه رحم الله في ذلك روایتان امام یوسف رحم الله نه بل روایت شته مذهب خو یاغو کنه وهذا عند مخکویل او کنه عدل تان وی نغه مذهب او روایت وورا ونبي يوسف رحم الله انه لا يعتبر الا ان يفحش اعتبار خاندان لا نشتري کاروبار لا ها کمزوري انتهي کمزوري کاروباري بس به ټیک د به د یو خزي خاندان کاروبار ولا خزي کفوا نه دي وورا کنه کل حجام لکنای والحایک لک جولا والدباغ لک رنگساز دا اوس کمزوري خاندان ولا عرف کی حسابيږي نو د عامو خاندان کاروبار والا یار خاندانونه کمزوري کاروبار والا حسابيږي پوهیږي وجه د اعتبار سره دی اعتبار ولې دی وای خلک په کاروبار باندې فخر کوي کنه موږ دا کاروبار دی موږ جې د کانو کاروبار کوو والله منه مې تاسو څه کوي چې موږ وجه الاعتبار ان الناس خلق شدی يتفاخرون دا فخر کوي یو بل معنی بشرف الحرف په شرافت د کاروبارونو ويتعيرون او عار حاصل عار منی بدناءتها په کمزوري د کاروبارونو خنو بل روایت کې امام صاحب نداري چې د اعتبار نشته ولې نشته دنګلی نه دنګلی منګ جولاګانی او کپڑے جوړو
منګه انګری لرګي جوړو منګه ابل چی شو کولالانی لوخي جوړو بس نه جوړو نن پزا کیسه ختمه خیالم ده کنم ده تا ویل نه یوټیوب دې کو بس نه کوم راځي وجد قول اخر دا چې ان الحرفت چې ليست بلازمه اصل لازم غونه دي ويمكن ممكن ده التحول عن الخسيسه الى النفيسه سره خسيسه بريدي او موږ من النظرګری شروع کوو منها پوهیږئ کنه په دغه حرفت کې کمزور بريدي او شروع کی